بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبر به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم صورتحال د ډېره څه مودې راسې خراب دي، هغه صورتحال کم طرف ته لاړه. دا خبره دومره جنګونو ته ولې لاړه، دا خبره آخر حل کېږي ولې نه. خو اوسنۍ تازه ترین چې کوم اپډیټس دي په هغې باندې به هم خبرې کوو. موږ وکتل چې د 2 هفتو راسې چې کوم دی نو د پاکستان لخوا په افغانستان باندې حملې کېږي لګیا دی. خو بیا نن اوسنۍ نوې اپډیټ که زه خبره وکړم نو د افغانستان لخوا یو موټرګوله راغلی ده، باجوړ باندې را پرېوتې ده او په هغې کې 4 کسان چې کوم دی نو هغه شهید کړی شوي دي او یو چې کوم دی نو هغه زخمي دی. مونږ که دغه وګورو، دغه صورتحال ته وګورو، بیا په دغه جنګ باندې خبره وکړو نو د ډېرې څه مودې راسې دغه جنګ خو روان دی، خو د اختتام ولې نه کېږي. په دې کې ناستې هم شوی، 2 ځل ناستې شوی دی. دغه خبره بل طرف ته روانه ده. د پاکستان لخوا بار بار دغه ویلی کېږي لګیا دی چې مونږ خو نه په افغانستان خلکو باندې دغه اټیکس کوو، نه د افغانستان چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې باندې اټیکس کوو. بلکې مونږ د افغانستان لخوا وګورو، د هغې چې کوم ترجمان دی ذبیح الله مجاهد، نو هغه دغه خبره کوي چې یاره زه به د پاکستان نه د هر قسمه بدل تپوس کوم او بدل به ترې اخلم. نو دغه بدلونه که دغسې یو بل سره روان وي او د یو بل نه بدلې اخیستلی کېږي نو دغه خبره بل طرف ته ځي. پاکستان بار بار په هر دغه کې دغه خبره کړې ده چې دا خو نه د حکومتي چارواکو خلاف زه دغه ډرونز اټیکس کوم یا دغه کومه کاروایانې کوم. هلته چې کوم طالبان موجود دي د هغې دغه دپاره دغه حملې کېږي او پاکستان بار بار همدغه خپل غوښتنه کړې ده د افغانستان نه چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي، ځکه چې دغه خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي نو پاکستان به بیا د خپل د کم کاروایانې دي د هغې خلاف به خامخا هغې خپل اکشن ښکاره کوي او هغې به هم کاروایانې کوي. څنګه چې تاسو وکتل چې پاکستان خپلې کاروایانې جاري ساتلي دي، اوس هم کوي، کم اپریشن روان دی هغه کوي، جاري دی. خو د افغانستان لخوا چې کومه حمله وشوه نو په هغې کې چې کوم موټرګوله په باجوړ کې را پرېوتې د هغې اپډیټس هم ما تاسو له درکړو. خو لږ به راشو صورتحال به وګورو. موږ وکتل چې د 5 میاشتو راسې دغه بارډر بند دی او دغه بارډر د وجې ډېر زیات مشکلات دي. که هغه موږ د تجارت د خلکو خبره وکړو یا موږ هغه د عام ولس خلکو خبره وکړو یا د افغانستان د ولس یا د پاکستان د ولس چې اورال خبره موږ وکړو نو د 5 میاشتو راسې چې کوم دغه تکلیف دی هغه کې دغه عام ولس چې کوم دی نو هغه ذلیله دی. دغه ولس سره هم زموږ خبرې اترې وشوې نو هغې هم دغه وایي چې یاره پکار خو دا ده چې د دغه جنګ چې کوم اختتام دی هغه پکار دی. د دغه جنګ اختتام به څنګه کېږي؟ د دغه جنګ اختتام به داسې کېږي چې د هغه چې کوم مطلب پارټۍ دي سیاسي یا حکومتي چارواکي دي یا د پاکستان چې کوم سیاسي پارټۍ حکومتي چارواکي دي له پکار دی چې په یو ټیبل باندې کېني خبره. خو خبره د ټیبل د ختمېدو نه ده، ځکه چې دغه خبره مخکې هم په دوحه کې، په ترکیه کې، په دغه ځینو کې ناستې شوی دی او په ګنټو 24 ګنټې چې کوم دی ناستې شوی دی، په هغې کې دغه خبرو سره رنګ نه یې وړی. خبره هم د دغه ځینه اوچته شوې وه چې پاکستان هم دغه خپلې غوښتنې کړې وې چې دغه خاوره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. خو هغې نه باوجود موږ وکتل هغه طرف نه خو جواب دا راشي چې دغه خاوره به د افغانستان خاوره به صرف د پاکستان نه بلکې د یو ملک خلاف به هم نه استعمالیږي. خو هغې نه باوجود موږ وکتل چې بیا هم په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا کې او اسلام آباد کې کومې دماکې وشوې نو په هغې کې چې کوم شناخت شوی دی نو هغه هم د افغانستان سره ریلیټډ کسان دي. نو لکه د هغې نه باوجود هم د دې دومره هر څه نه باوجود هم افغانستان چې خاوره کوم ده نو هغه د پاکستان خلاف استعمالیږي او ښه ټیک ټاک استعمالیږي. بل خوا مونږ که خبره وکړو نو د روژې اخرنۍ عشره ده، په دې کې غیر قانوني افغانیان په پاکستان کې موجود دي. بیا دلته کې دغه سوالات اوچتېږي لګیا دی چې یو خوا افغانستان د پاکستان سره شر کوي لګیا دی، بل خوا یې په لکونه خلک چې کوم افغانیان دي او بیا غیر قانوني افغانیان چې کوم دي نو هغه په پاکستان کې میشته دي، ژوند کوي لګیا دی. په کار خو دغه چې دوی بوځي د هغې نه بعد د پاکستان سره شر وکړي نو شر په کار نه دی چې شر وشي. خو لکه خبره دا ده چې 15 میاشتې دا د پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل 15 میاشتې ډېر غټ ټایم دی چې بارډر بند دی. دغه بارډر له وجې چې کم نقصانات دي هغه میلاویږي. افغانستان دا سوچ نه کوي چې هغه ته بارډر بند دی نو هغه ته به نقصان دي. پاکستان دا سوچ نه کوي چې پاکستان ته بارډر بند دی نو نقصان دي. موږ وکتل چې اوس هم چې کوم د بارډر سره نږدې علاقې دي، لنډي کوتل والو، لنډي کوتل بازار والو، نو هغه ویران دی. که اخوا د افغانستان خبره وکړو نو اخوا هم څه نشته دی، ځکه چې د پاکستان نه به میډیسنز تله، هغه میډیسنز بند شوي دي. هلته خلکو ته دومره مشکلات دي په افغانستان کې، څوک د شوګر بیمار دي، چاته کینسر دی، چاته څه. هلته کې صحت هم نشته، تعلیم هم نشته، نور داسې د ضرورت چې کوم
شي نه دی هغه هم نشته دی. په دې کې بیا موږ نه د افغانستان خلک ګیلې هم کوي چې تاسو غلط بیانې کوئ. دغه موږ غلط بیانې نه کوو، دغه په ریکارډ باندې خبرې چې کوم موږ تاسو ته مخې ته ږدو، او دا یوازې موږ نه کوو، دا چې ستاسو کوم د غیر قانوني افغانیان دي په پاکستان کې مشته دي، ژوند کوي لګیا دی، دا داغي خبرې دي. خو که موږ داسې زه به یوازې د افغانستان خبر نه کوم، زه به د پاکستان خبره هم کوم چې دغسې د افغانستان نه به څه شي نه پاکستان ته راتله، نو په هغې باندې هم ګراني ده، ګران دي شي نه. خو خبره دا ده چې دغه جنګ به آخر ختمیږي څنګه، دغه جنګ اختتام به کله کېږي، دغه بارډر به کله کولاویږي. د هر سړي دغه بارډر ته انتظار دی، د هر سړي دې ته انتظار دی چې دا بارډر کلو شي، چې زما تجارت روان شي، زما روزګار روان شي. تجارت خلک خو پرېږدئ جي چې کم خلک په ګاډو کې مطلب تجارت کې لګیا دي، څوک ټریلر چلی دی، ټرک ډرایور دی، څوک ورسره مزدور دی، څوک لوډر دی، څوک څه دي څوک څه دي. د یو ټریلر سره تقریبا 15 کسان کار کوي، او دغه 15 کسانو د کور چولې د دغه بارډر له وجې بندې دي. نو داسې لا د ټریلې دي، مطلب په لکونه خلک به زه یاد کړم چې د ټریلو سره ریلیټډ خلک دي، او هغوی روزګار نشته دی دغه بارډر له وجې، ځکه چې بارډر بند دی. که زه تاسو ته خبر وکړم نو مخکې به چې کله افغان کډوال تله نو یو لین به لګېدلی و، د باب خیبر نه واله د ټکه بارډر پورې به یو قطار به لګېدلی و. اوس د دغه جنګ صورتحال دومره لوی شوی دی چې د کم غیر قانوني افغانیان دي، نو ما 13 ورځ وکتل چې د باب خیبر نه لږ مخکې شي نو ستاسو ته رایټ سایډ باندې به یو ګراوند راځي. په دې کې ما وکتل چې کډوال موجود دي، کډې ورسره په ټریلو کې دي. نو قصور د دغه خلکو څه دی؟ آیا دا چې کوم دی نو د دې ټول چې کوم سیسټم دی نو د دې سزا دغه کډوالو ته ملاویږي؟ په کار خو دغه ده چې دغه افغانیان چې کوم حکومتي چارواکي دي چې دوی با عزته طریقې سره په صحیح طریقې سره خپل غیر قانوني افغان کډوال واړي خپل وطن ته، هغوی له زینه ورکړي، هغوی له کورونه ورکړي، هغوی له کاروبارونه ورکړي، هغوی له صحت ورکړي. نو دغه جنګ دی، او دغه جنګ په کار دی چې وشي چې لکه خپل چې کوم ولس دی چې هغه بوځي خپل وطن ته. جنګ دا نه دی په کار چې ته د هغه ځای نه حملې کوې، پاکستان د دغه ځای نه حملې کوي. نو دغه نوي اپډیټس او په کار خو دغه نه ده چې دې کې نور خلک هم ملوث شي او نور خلک ته هم مزه والي، ځکه چې پاکستان افغانستان دا ګاونډي ملکونه دي، مسلمان ملکونه دي، او بیا د یو بل سره ورورولي ده، تګ راتګ دی، په دې کې رشتې شوي دي. نو نه دي په کار چې دې نه بل نور خلک چې کم دی نو هغه ترې نه فایده والي او نور خلک پکې منځته راشي، د دې په منځ کې داسې څه نور خبرې راوړي چې د پاکستان او د افغانستان د تاوتریخوالی چې کم دی نو هغه نور هم زیات شي. پاکستان له هم هوښیارېدل پکار دي، افغانستان له هم هوښیارېدل پکار دي. ما بار بار په هر ویلا کې په هر ویډیو کې دا خبره کړې ده، که چیرې د افغانستان کومې غوښتنې دي د پاکستان نه او کومې جایزې مطالبات دي نو هغه دې پوره کړلی شي، او که د پاکستان کم جایز مطالبات دي د افغانستان نه نو هغه دې هم پوره کړلی شي. دا خبره په خبرو ختمیږي، که دغه جنګ 10 کاله 20 کاله نور هم مزید زیات شي، خو آخر به هم راځي دغه ټیبل ته کینې به دغه خبره به کوي، دغه جنګ به ختمیږي. موږ وایو که نه چې په کلي کې دښمني ده، د 13 کالو راسې نه د 25 کالو راسې نه دغه دښمني روانه ده، خو هغه دښمني په څه ختمیږي؟ خلک خو ختم شي، د یو کور نه د بل کور نه خلک ختم شي، خو دښمني به څه ختمیږي؟ چې آخره کې کینی جرګو کې جوړو کې یو بل ملامته کې او روغه وشي او دغه خبره ختم شي. نو که دغسې 20 جګړې وشو، لاتعداده بارډرې بند شي او په کلونو دغه تګ راتګ هم ني، بارډر هم بندي، هر څه بندي، کال به بندي، 2 کاله به بندي، 10 کاله به بندي، هغې نه بعد به راځي کینې به دغه بارډر به کولاوي، ځکه چې خبره به کېږي، یو ملک به پکې منځته راځي یا به داسې نور خلک منځته راځي. نو په کار دا ده چې د خپل کور خبره په خپل کور کې ختمه شي او په خپلو کې کینې او دغه خبره ختمه کړي، که هغه افغانستان ده که پاکستان دی. دا زموږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازه. تل وی الله پامان.